بیګا د طوفان له امله په بریکوټ کې تر اوسه پورې بجلی چې دی غایب ده. 40 غنټې بعد بجلی نه بحالېدل یو لوی سوال دی. د محکمه وابډا چې دی تمام ټلیفون نمبرې بندې دي او بیا د بل چا په ترو د هغوی چې کوم ډنډماران دي د هغوی په ترو باندې موږ د وابډا سره رابطه وکړه نو هغه وایي چې یاره موږ ته خو پته هم نشته چې په بریکوټ کې بجلی لا هم بنده ده. د بریکوټ یو لاینمین دی او په 40 روپۍ د بریکوټ بازار نه د بجلی په مد کې وصولیږي. د دې کاروبار تباه کول د محکمه وابډا چې دی هغه د تیرو 3 میاشتو نه مسلسل د دې بازار سره ظلم کوي. د وابډا اهلکار زحمت را سره موجود دی، سماجي شخصیت او د دې بازار ډیر سینیر دکاندار. زحمت دا راته ووایه چې بیګا طوفان راغلی او نن تا ولید په بریکوټ بازار کې جنریټرې لګېدلې دي. محکمه وابډا چې دی د بریکوټ بازار نه په کروڑه روپۍ بل چې دی هغه وصولوي. لاینونه چې بدلوي په هغې کې په لکونو روپۍ جدا اخلي. دا ظلم بربریت ولې دی؟ سهیل باچا خان ستاسو یو ډېره مننه. حقیقت خبره ده د سیلې طوفان چې دی یوازې په پاکستان کې نه راځي، په غونډه دنیا کې راځي، خو چېرته هلته بجلي لا نه ده. زموږ خو بدبختي دلته دا ده که فرض کوئ په اسمان کې لږ معمولي باران راشي نو بجلي نه وي، که معمولی سیلی راشي بجلی نه وي، که ټرک په بازار کې تیز رڼو بجلی نه وي. زموږ خو بدقسمتي دا ده. اصل مسله دا ده په دې کې د وابډا چې کوم اهلکار دي یا لاینمین شو یا لور چې دي هغه غریبانان ته خو مثلا نشته، ولې چې هغه غریبانانو سټاپ کم دی. د دوی سره د لاین د چینج کولو دپاره سټاپ نشته. په اربونو کې اربونو روپۍ دا ډیپارټ چې د اداره غونډوي نو په کار دی چې د امپلویز ډیم سیوا کوي. د دې سره په کار دی چې هغه امپلویز سیوا شي نو کم از کم هغه غریبانان به ځای ته رسېدی شي. اوس 2 کسان چې دي په بریکوټ کې مسله راشي دا غریب به کم ځای ته لاول رسي. د هغه سره د ټرانسپورټ سهولت نشته، د هغه سره نور څه سهولیت مشران وایي لکه زه ماشاءالله ایس ډي او صاحب ناست دی، ایکس این صاحب ناست دی، خامخا ویل کوالیفاید دی، ایم ایس پې کړی، پی ایچ ډي پې کړی، ام فل پې کړی. زه هغو ته خواست کوم چې یاره دا په کومه دنیا کې دی یو سیسټم چلیږي چې یاره تاسو بجلی بندوئ په کار دی تاسو یو نوټیفیکیشن خو چاته ایشو کړئ چې یاره د دې ټایم نه دې ټایمه پورې به بجلي نه وي. دا خو وایي چې بجلی موږ ته پته هم نشته چې سټارټ ټکه بنده ده هغوی ته نو سهیل باچا خان که حقیقت وګورې نو چې دا حالت په ملک کې شروع وي د ملک په څه ترقي وکړي، خاک په ترقي وکړي، کاروبار به څه ترقي وکړي. دوی خو په بجټس کې په غریب باندې چې دی نو ټایم په ټایم چې دی مطلب د هغه ټیکسز لګوي. نو موږ حکومت ته هم خواست کوو چې یاره زموږ کاروبارونه خو تباه او برباد شو، بجلي نه وي نو که غریب سړی دا ټیلر غریب به څه کاروبار وکړي. زحمت نن څونه خلکو درته فریاد وکړو، ټیلران دا دکانداران آیسکریم والا، ستا په خیال څومره تاوان به شوی د دې خلکو؟ سهیل باچا خان زه خو راته حقیقت وایم موږ په خپله واړه دکاندارانو خدای شته چې موږ ته په خپله دنیا بیلونه پرنټ پراته دي، موږ د خلکو سره مالونه نه دي ورکړي. ولې چې دکانداران له موږ سټاک نشي ورکولی دا بیلونه پرنټ پراته دي. دلته د آیسکریم والا کاروبار تباه شو، د جوسز والا کاروبار تباه شو، ټیلران غریبانان اختر را روان دی د هغو کاروبار تباه شو. حکومت له پکار چې یاره په دې غریبانانو خو لږ ترس وکړي که نه انسان ته نو که الله ذات ته خو دې وګوري که نه یاره دا د کم وخته پورې به دا ظلم او بربریت شروع د 11 بجو د اے سی وابډا سره د ملاقات دغه راته هم ووایي چې سبا به دغه احتجاج هلته ریکارډ کوو. دا راته هم لږ سهیل باچا خان موږ ستاسو سره لکه څنګه چې ګل غلام به یې خبر وکړه د نورو ملګرو بالکل موږ به هغوی خوا لمزو په دې به موږ د هغوی سره خامخا خبره په دې کوو چې سر داسه زموږ سره ظلم روان دی. سهیل باچا خان د میاشتې په اخره کې په ما پسې لاینرنټ راځي، هر څه شی راځي. زه ګوره په دې کې هغه ادارې ته هم خواست کوم او سپیشل عدالت ته هم خواست کوم چې په هر شي باندې سوموټو اخلي. په کار چې په دې شي هم سوموټو اخلي چې څو ورځې بجلي نه څونه ټایم پورې بجلي نشته، په هغه حساب باندې د لاینرنټ پیسې چې خلکو بس راځي چې په دې کې په خلکو نه کټوتي وشي. ولې موږ ته خو سهولت نه میلاویږي، نو چې سهولت نه میلاویږي نو پیسې زمانه نه میاشتې پوره ځي، سهولت ماته نشته نو پته نه لګي چې د ملک سره روان دی او څه به کېږي. ډېره مننه ګل غلام را سره. ګل غلام ستا کپړې ټول لمدې دي ولې لامبل که داسې دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو انتهایی زیاتې خولې را باندې بهیږي او دا لمدې نه دي، لمدې نه دي، انتهایی زیاته ګرمي ده. د سوچ نه خو لاول غټه خبره دا ده د ملک معیشت هم دې طرف ته روان دی تباهۍ سیټه. بیا دا کم کاروبارونه چې دریم نمبر غټ دغه چې دی نو جومات دی، په جومات کې اوبه نه وي، د یو نه ولا جنریټر راغله د بل نه مروه پېټرول راوړل. شیرداده راته وایي په ما باندې خو چکر راځي، څادر مې درې پیرونکو نه شیرداده به سر باندې مې دا دی کېښود تا په خپله ولې چې ما راپاڅولو. نو وروره مهرباني دي زمونږ چې کوم د وابډا مشران دي ټولو ته خواست دی چې د خدای لګېدلی دی جنریټر دې کړی دي، هر قسم د تکلیف چې دی نو تاسو ته نشته دی، هر قسم سهولت ترته دی. د بجلۍ د بل نه خبر نه هر یو شی ستاسو سرکاري ستاسو بچي په سهولت دي. خو موږ غریبانان خلک تباه به شو. وخت یو زنانه راغله حالانکې په 500 روپۍ باندې کچ پکې دغه بیټرۍ والا ما ته ویل بچه ستا نه نمبر نه اوچتئ چې کله مفاد نه وي که نه
نو بیجی کوي در پسې او کوي وسړی وایي دا دروغ دي دغه لینډمین ورسره هم میلاو کوم لکه داسې به نه چېرته به په شیشه خبري باقاعده به یې زما سره نمبري او چې د هغو چې څومره ظلم شو کړی دی که نه نو څنګه چې عزیز احمد بایي ووایي چې مونږ ستاسو سره په هر لیول ولاړ د هر لیول د خپل حق لپاره ولاړ مونږ له به کار دي په بیل کې خو یو ورځ نه معاف کېږي او شاته یې به لیکلي که د 2 تاریخ نه وخت دی بیا به جرمانه وکړي بیا به جرمانه وي نو دا واپډا دا خبر راته وکړه دا بجلي چې نشته به دې تو څه وې نور کله به چې بجلي تله زوړ حکومتونو کې په هغې به باقاعده ټایم ورکوو چې باید د دې ټایمه پورې د دې ټایم پورې بجلي نه وي او اوس بې تپوسه بجلي ځي او بې تپوسه راځي په کار دا چې حکومت به خبرئ عوام به خبرئ چې 2 ساعت به بجلي نه وي شهزاده بجلی نن نو جمعات کې څه صورتحال و جمعات کې دغه صورتحال و چې بجلی نه وه ګرمي وه او اوبه نه وې